د قیامت په ورځ مختلف خلک د ګناهګارانو شفاعت کوي. انبیا کرام به شفاعت کوي، علما کرام به شفاعت کوي، شهدا به شفاعت کوي، د قرآن کرام حافظان به شفاعت کوي او جنتیان به هم شفاعت کوي. تر دې چې یو حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله جل شانه یو ګناهګار سړی د هغه د ښۍ سترګې باڼه به هم الله جل شانه ته شفاعت کوي. حدیث مبارکه کې راځي چې یو ګناهګار سړی د هغه د ښۍ سترګې یو باڼه د الله جل شانه نه د خبرو کولو اجازت وغواړي. اے الله ما ته اجازت راکړه د خبرو. الله جل شانه به اجازت ورکړي، دا باڼه به الله رب العزت ته عرض وکړي. اے الله آیا تا دا نه دي فرمایلي چې کوم سړی زما د ویرې د وجې نه وجاړي او د سترګو یو باڼه یې په اوښکو باندې لون شي، زه به دې انسان ته د جهنم د اور نه فنا ورکوم. الله جل شانه به ورته وفرمایي چې آو ما دا فرمایلی دي، دا باڼه به عرض کوي انا اشهد ان هذا العبد المذنب قد اغرقني بالدوع من خشيتك ويأمر الله تعالى به الى الجنه. اے الله زه دا ګواهي ورکوم چې دې ګناهګار بنده ستا د ویرې د وجې نه یو پیره جړلی الله، صرف یو پیره جړلی الله او زه یې په اوښکو لونده کړې یم. الله دغه باڼه به ورته الله جل شانه ته عرض کړي، الله جل شانه به حکم وکړي چې دې جنت ته بوځئ. بیا به یو اواز کوونکی دا اواز وکړي الا ان فلان ابن فلان قد جاء من النار بشعرة واحدة من اجناف عينه. بشکه فلانکی د فلانکی زوی دی چې د جهنم د اور نه د سترګو د یو باڼه د شفاعت په وجه باندې نجات وموندو. نو عزتمند مسلمانانو دې واقعا موږ ته دا حاصلېږي چې د الله جل شانه نه صرف یو پیره وجاړو کنه. الله ته ووایي الله ما دا ګناه کړی، الله ما دا ګناه کړی، الله دغه باڼه په اوښکه باندې لمده کړو، دغه باڼه به زموږ دپاره شفاعت کوي. څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړو عزتمند مسلمانانو راځئ دا یو باڼه اوښکو باندې لون کړو او الله جل شانه ته یو فیر والله ما معاف کړي. دغه باڼه به انشاءالله د دې حدیث مبارک په عوض سره زما او ستا شفاعت کوي، ځکه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر یو خبره حق او سچ ده، دې کې هیڅ شک نشته. څوک پکې شک کړي دا کافر دی. عزتمند مسلمانانو راځئ چې نن خپله اوښکه چې نن خپله سترګه په اوښکو باندې لنده کړو او الله جل شانه ته خپل فریاد وړاندې کړو. الله جل شانه دې زمونږ